السلام علیکم. دا وخت ناست یم خپل کلي شاپور کې او ډاکټر معظم سره. ډاکټر معظم نن سبا یو څو ویډیوز چې دي نو هغه ډېر وایرل روانې دي د دې روډ متعلق. نو راځئ ډاکټر صاحب سره به موږ یو شارټ یو څو خبرې کوو. ډاکټر صاحب څه حل دی؟ خیر دی برابر. ډاکټر صاحب دا آیډیا د ذهن ته څنګه راغله؟ په دې روډ خو ډېر خلک تېرېږي را تېرېږي، چا هم داسې څه ویډیو جوړه نه کړه. نو په دې روډ باندې خو جو خیر د چا خبره زه خو د 40 سال نه پزم راځم، خو دا آیډیا خو د ډېر مخکې نه راتله. خو د دې لپاره موږ مطلب دا دی چې شل پیر یو بل سره هم ډسکشنز کړي دي چې دا روډ جوړول غواړي دا موږ مخکې د خبرې وړي دي، خو موږ چا جوړ نه کړو. نو ډاکټر صاحب دا ګناه ده چا دی؟ لکه دلته خو مختلف خلک راغله، تیر شول، ټیک شول، څوک ایم پی ای مینه پاتې شو، سینیټر پاتې شول. نو زما په خیال دا ګناه چې دی کنه، زموږ په علاقه باندې 2 سینیټر هم پاتې شي دي، زموږ په علاقه باندې ایم پی ګان هم پاتې شي دي، ایم ان ګان هم پاتې شي دي، مختلفو پارټیانو زموږ په دغه باندې حکومت کړل. هغه مسلم لیگ دی، کاغه ای ان پی دی، کاغه پی ټی آی دی، کاغه هر پارټي دا کېدې شي بعض پارټیانو به کې مې ایری، خو په موږ باندې هر پارټي حکومت کړل، خو یوې پارټي هم موږ لا داسې روډ نه جوړ کړی لکه چې کوم پکاري. صحیح روډ نشته زمونږ، مرګ سره په لبي دي. په ډاکټرۍ په ژبه کې په میډیکلي کې ته وایم کومه زنانه چې پریګننټ دي، د بعضې زنانو ماشومان په لاره باندې د هغوی نه ارتو شي، مس کیریجز کېږي، ابورشنز کېږي، اپنډکس چاته شوی د هغه اپنډکس په لاره باندې وچوي، یعنې داسې بم شانې ډز نه کوي، خو نوتې وځي، نو د ایکسپایري خطرې پکې پریګننټ زنانه تباه شوې دي. او دې دپاره مخکې به ستاسو نور څه اقدام وي؟ زموږ اقدام دا دی انشاءالله چې د اختر نه وروستی به په دې کې یوازې دا روډ نه دی، د کاڼا روډ دی کې 2 روډونه دي، یو د کاڼا روډ دی، یو د چکېسر روډ دی. کاڼا روډ به موږ اخلو د سیری پله نه واخله بره اولندر اجمیر لوګی پورې، او چکېسر ټوټل روډ چې دی په دې دواړو روډونو باندې به موږ په انشاءالله د اختر نه وروستی به زه خپل په حجره کې دا ټول خلک به راغواړم، دوی به راځي، موږ به په دې باندې مخکې دی له اقدام به موږ دی له کوو. او موږ به دې دپاره به اوس زه خپل د ملګرو نه مشورې اخلم چې موږ په دې کې نور فردر داسې څه وکړو چې زموږ د روډ ایکشن والي، او دې دپاره به زما ناره چې د هغه وي چې اول به روډي بیا به وکړي، که دغسې نه دا ټول خلک به زه به دوی ته وینا کوم، دوی به ووټ هم نه ورکوي، زه به ورسره په خپله هم ووټ نه ورکوم، او موږ به چاته منت نه کوو، موږ به دا خلک مجبوره کوو، ځکه دوی مخکې هم زموږ نه پیسې وهل دي. دې نه پس به نه خلک په ګونجۍ خرڅېږي، نه به په پیپ خرڅېږي، نه به په ټینکو باندې خرڅېږي، نه به خلکو ته دا موږ لاره ورکوو چې تاله نوکري کوو. هر څه به ښه په رښتیا او په ګراونډ باندې وي، ځکه زموږ د ایجوکیشن فایده څه شوه چې دا انپړه خلک راځي او موږ بولئ. نو بس ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه قدم اوچت کړی دی، او موږ 24 غنټې تاسو سره یو، که هغه منډه ترلی، که هر څه، که په پیج باندې څه کار کولی، چینل باندې کولی، نو بس زما اواز خلکو ته ورسوئ، زما اواز خلکو ته ورسوئ، ما سپورټ کوئ، ما ستاسو شان ایجوکیټډ او ینګسټرز هلکان کوم ینګسټرز چې دي د دوی سپورټ ما ته پکار دی. او زه فی الحال ډېر خوشحاله یم، د مختلفو علاقو نه ما ته کنټیکټس کېږي، خلک کنټیکټس کوي، او هغوی انشاءالله زه مریضانو سره هم ډېر زیات بیزي یم، ټایم راسره نه، خو ټایم به وباسو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله اختر پسې چې دی نو موږ به خپل هلې ځلې په شریکه جاري ساتو، او اوس نه چې دی نو موږ به په سوشل میډیا باندې دی ځان تیزوو، دا شیان چې دي نو دا به مخې ته ورخورو. ډېره مننه. انشاءالله.